خپل مرشد اخونزاده صاحب مبارک احسان پروت دی خو قسم دی چې پر اخونزاده صاحب باندې د شهید شیخ صاحب احسان پروت دی ځکه چې سیفیت ته نه بلکې ټول اهل سنت ته هغه څنګه خدمت وکړي په دغه عصر کې چا هغسې خدمت نه دی ورته کړی زموږ په زمانه کې چې د څومره قدر د مذهب حق ادا کوي هغسې حق بل چا نه دی ور ادا کړی موږ د هغه په نامه فخر کوو د هغه نوم زموږ دپاره نن فارق بین الحق والباطل دی موږ د هغه په نامه فخر کوو د هغه نوم زموږ دپاره نن فارق بین الحق والباطل دی د هغه مسیر موږ ته نن د حق او د باطل جلاوالی راکوي د هغه مسیر موږ ته نن د حق او د باطل جلاوالی راکوي زه خو همیشه ما بیانو کې ویلي دي دا زموږ د علاقې پنجپیرانو هم په دې باندې په ما پسې نشریات کوي دا زه فخرن وایم زه هم زه نن زمانه کې اهل حق او اهل باطل د شهید شیخ صاحب پر محبت او پر بغض جلا کوم دا زه فخرن وایم زه هم زه نن زمانه کې اهل حق او اهل باطل د شهید شیخ صاحب پر محبت او پر بغض جلا کوم زه هم که د چا د هغه سره مینه وي محبت وي د اهل حق دی چې د چا ورسره بغض دی که د ملا په جامه کې وي قسم دی چې اهل باطل دی زه هم که د چا د هغه سره مینه وي محبت وي د اهل حق دی چې د چا ورسره بغض دی که د ملا په جامه کې وي قسم دی چې اهل باطل دی ما داسې ډېر خلک چې د علماو د تصوف په جامه کې دي نور بیا ټولې عقیدې اصلاح وي خو د شهید شیخ صاحب سره به بغض لري قسم دی ما سلام ورسره بند کړي دي خو خاص کار ګوري د سیفیت یې هغه ترجماني وکړله چې د هغسې ترجماني چا نه وکړه ما څه کله کله ملګرو پوښتنه کړې وي ما ته خلک وایي ته سیفي یې که نه یې زه هم سیفیت څه ته وایست آیا سیفیت یو ځان ته مذهب دی که سیفیت د خواجه صاحب مبارک د مریدانو نوم دی زه هغه سیفیت چې د شهید شیخ نابغه تقبله الله د کم سیفیت ترجمانی کړې ده زه د هغه د مینه څخه در الله پرې مؤید یم تایید یې کوم ملګری یم هغه د مینه څخه در الله پرې مؤید یم تایید یې کوم ملګری یم دا د افغانستان دلته بلوچستان په دغو علاقو کې چې کم سیفیان وروڼه یاست ټولو ته دا وایم چې د حضرت شیخ صاحب چې کم مسیر و کم تګلاره وه دا به ټینګوو د هغې تګلارې څخه به یو انچ پر بله خوا باندې نه ځو هغه موږ ته دغسې هغې تګلارې څخه به یو انچ پر بله خوا باندې نه ځو هغه موږ ته دغسې یو ښایسته لار دغسې یو ښایسته دین را په لاس راکړی دی چې قسم دی چې هر څومره خواري وکاږو که هغه رقم لار بیا پیدا کړو هغه چې کومه لار موږ ته راکړې ده هغه لار به ټینګوو پر هغه لار باندې به روانېږو هغه به زموږ تاسو مسیر وي هغه به زموږ تاسو تګلاره وي هغه چې کومه لار موږ ته راکړې ده هغه لار به ټینګوو پر هغه لار باندې به روانېږو هغه به زموږ تاسو مسیر وي هغه به زموږ تاسو تګلاره وي شهید شیخ صاحب هیڅ یو چا ته ځان نه منسوبوي په نویو فرقو کې د هیڅ یو چا سره تعلق نه ساتي